د مور به دعا به څنګه نه لګي، د مور ازار به څنګه نه لګي چې 9 میاشتې تی په خېټه کې ګرځولی، هغه تکلیف یې اوچت کړی دی، بیا دې ستا هغه پیدایش تکلیف یې په ځان تېر کړی دی. څومره لوی تکلیف دی چې انسان یې تصور هم نشي کولی. د ستا مور هغه برداشت کړی دی، بې 3 کاله تی غوږې کې ګرځولی، تا ته یې شوده در کړي دي، د تا متیازې صفه کړي دي، په ته یې خبرې زده کړي دي. تا چې کله خبرې زده کړې، د ستا مور ډېره خوشحاله شوه چې ما زوی خبرې زده کړي، زما زوی په خبرو شو. او تا چې کله مزل شروع کو، په ودرېدو شوې، تا مور څومره خوشحاله وه چې ما زوی ودرېږي، زما زوی مزل شروع کو. نن ته هغې مور ته وایي چې ته نه پوهېږې، نن هغې مور ته وایي چې ته د خبرو په طریقې نه پوهېږې، په خبرو خو ته نه پوهېدې، هغې تا باندې خبرې زده کړي دي. نن ته هغه مور خپلې ښځې دپاره پرېږدې، په خپلې ښځې خرچینګ کوي، خپلې ښځې ته مینه هم ورکوي، او مور ته یو د سرخوږې ګولي نه راوړي. هغه مور چې ټول عمر یې ستا دپاره ځان خورې کړی دی، تا ته د بدن وینه در کړې دی، نن هغه مور تا غورځولی دی. رب به تا دنیا کې هم وغورځوي، آخرت کې به ده وغورځوي.